زه په دې اداره کې کار کوم. دا ما کپړې وروړې، دا یتیمخانه ده. دې بېوسه خلکو دپاره زه پخپله یو غریبه یم، خو زه وایم چې زما نه دا اضافي دي، زه دا غریبانانو خلکو له ورکړمه. روژه ده، بل ستاسو که څه زکات وي، داسې یا کپړې وي، خیرات وي، نو تاسو علم خان شیرپور سره په دې کې لږ تعاون وکړئ، ځکه چې ډېر خلک غریبانان دي. موږ له دلته ډېر خلک راځي چې هغوی سره موږ څه مدد وکړو. ګرانو کتونکو، د دغه خوراکۍ جذبې ته زه سلام کوم. دا د ځان سره باقاعده دا کور کې دې ته دا کپړې لږې زیاتي ښکاره شوې وي او دی بیا په ګوتو کې بندې کړي دي. علم خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن ته یې راوړې. ولې چې دلته یې دا بېوسه زنانه کتلي دي چې دې کپړو ته څومره په شوق کې وي. دا روان اختر دی، د انا کینه بغض حسد او دا د بل خبرې دا یو سایډ ته وغورځوئ. راځئ الله سره تجارت وکړئ، کورونو کې بکسونه مه لټوئ. داسې کپړې د سري دي چې ستاسو نه تېرې دي. راځئ پخپله یې نشئ ورکولی. زموږ دفتر ته دا زنانه ځي او راځي، ځي او راځي، نو چې هغوی له یې مونږ ورکړو. دا هم یو صدقه ده، یو خیرات دی. څوک زکات خیرات ورکوي، سرسایه ورکوي. علم خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن سره رجسټر زنانه دي، کونډې یتیمان بچي دي ورسره، نو په دې کې بلکل بریک مه تړئ. خو ما ته دا عمل ډېر ښکلی ښکاره شو چې دا خوراکي د یو غریب خاندان سره تعلق ساتي. په دغه اداره کې په نش وسایلو کې ماشومانو ته ښودنه کوي، خو د هغه ماشومانو هغه د میندو خالي چې لیدلې، نو د کور هغه اضافي کپړې او د خپلو ملګرو د رشته دارو هغې یې راغونډې کړي دي، دلته یې روړې. نو الله دې د دې اجر ورکړي او تاسو دپاره دا یو سبق شو. مننه.